ملک الناس چې بادشاہ د خلکو دی، بادشاہ د خلکو دی، مدبر دی، انتظام دی او سلطنت دی. ملک بادشاہ ته وایي، ملک الناس، بادشاہ د نوجوانانو. دلته د ناس نه مراد نوجوانان دي. پناه حاصلوم په بادشاہ د نوجوانانو باندې. او د هغې وجه دا ده چې ملک بادشاہ ته وایي او بادشاہ هغه څوک چې هغه سیاسي لیډري په سیاست باندې پوهیږي. او ځکه چې د ناسو نه ځکه نوجوانان مراد دي چې د ملک د لفظ پرې دلالت کوي. د ملک د دې وجې نه ځکه چې د سیاست سره د هلکانو ډېره زیاته دلچسپي وي. نو ښه دا لکه پر قرآن مجید کې سیاست هم شته که نه؟ او که نه؟ دا خدای خلکو نه تپوس وکړه چې د جهالت پکې د علماو په صورت کې او د جهالت غونډۍ دي. یاران دې څه خبر نه دي. سیاست د برطانیې او د امریکې او د یهودو دا کفر دی، دا بېدیني ده. موږ سیاست علی منهاج النبوت ته وایو چې محمد مصطفی کوم سیاست کړی دی. ابو بکر صدیق کړی، عمر کړی، عثمان کړی، علی کړی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، ټولو کړی دی. هغه سیاست یادو. ساسا یسوسو سیاستن، ساسا یسوسو نصرین سرون باب دی. دا په معنا شاه ولی الله پوزی کبیر کوي استصلاح الخلق، د خلقو اصلاح لټول، خلق درستول او خلق په دین روانول. دې ته وایي سیاست اسلامی. حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمه الله وایي چې سیاست اسلامی سیاست او سیاست علی منهاج النبوت دا هي جزء من اجزائها، دا یو جز دی د اسلام او داسې جز دی لا ينفك عنه چې د اسلام نه جدا کیږي. او دې وجه نه اقبال رحمه الله اشاره کړې دی ته چې کله د اسلام نه سیاست جدا شوی دی نو چنګیزي راغلی ده. بیا نن هم چنګیزي ده. نن هم په پاکستان کې چې د اسلام په نوم باندې اساس شوی ملک دی، دلته سیاست ځان له شوی دی او دین ځان له شوی دی. څوک د سیاست ټیکهداران دي او څوک د دین ټیکهداران دي، حالانکه دا یو شی دی. او چې کله هم د اسلام نه سیاست جدا شوی دی نو بیا د چنګیز په صورت کې ظالمان په مسلمانانو باندې همیشه مسلط کیږي. د دې وجې نه تاسو چې کتاب الاماره د مشکات راواړوئ نو دا حدیث بس تاسو مخې له راشي. دا زده کوئ ځان سره. تا داسې بزرګان دي چې هغه د خدای په لار کې رواني او د جنت لارې خپله کړې ده، خو دین هم خبر نه دی چې دین دا سیاست د اسلام یو لازمي جز دی او چې دا نه بیا اسلام نیمګړی دی. نو هغه وایي چې هي جزء من اجزائها، دا سیاست اسلامی د اسلام داسې جز دی لا ينفك عنه چې دا په هیڅ قیمت نه جدا کیږي. او کتاب الاماره د مشکات کې تاسو دا وایي دا حدیث په تاسو له راشي هلته كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. د بنی اسرائیل سیاست په داغي پیغمبرانو کو
چې پیغمبران یو کار کوي دا اسلامي که غیر اسلامي تاسو نه تپوس کو کانت بنو اسرائیل او بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء تسوسو دا فعل فاعل دی هم مفعول به دا تسوسهم الانبیاء الانبیاء فاعل له تسوسهم د دې بنی اسرائیل سیاست بکاو داږي پیغمبرانو کلما هلك نبی خلفه نبی ارواری یو پیغمبر وفات شو بل براغه هغه باغ چلو او به پیغمبر خدا وی الا لا نبی بعدی خبردار ما نرستو بل پیغمبر نرازی اس قسم پیغمبر نزولی او نه بنسباتی لکه مرزا غلام احمد قادیانی چې دروغ داوی کړي و زه پیغمبر یم یا دروغ وای زما نرستو پیغمبر نرازی نو بیا و سیاست اسلامی څوک چلی ولکن یکونو خلفا لیکن زما خلیفگان برازی ابو بکر برازی عمر برازی عثمان برازی علی برازی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا ټول برازی او دا سیاست اسلامی بچلی او دې ته ووایا چې د سیر نه سور وړی پخې مولوی صاحب او جنتی صاحب چې ته اسلامي سیاست هم د اسلام نه بار کې نو بیا خو به د هندوانو د سیکانو او د انګریزانو د امریکانیانو د برطانیې والا راج به په تا باندې سوري د پاسه نو تو په څه طریقه باندې اقتدار ته لاړ شي او د مسلمانانو اقتدار به حاصل کړي کوم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم حاصل کړی او ابوبکر او عثمان او علي او عمر حاصل کړی نو ملک الناس بادشاہ د نوجوانانو کې مې خبره کول بادشاہ د نوجوان دا مدارک دا خبره دلته کړې ده زمونږ د فقه اسلامي معتبر تفسیر مدارک دا وایي چې دا نوجوانان ځکه چې لفظ ملک دا ینبئ عن السیاسه دا د بادشاہ دا لفظ دی وایي دا د خبرداری ورکوي د سیاست اسلامي نه